ها نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د سیل ممبرین دی نه مخکې موږ الریډي ډسکس کړی چې آیا سیل وال چې دی نو څه ته ویل کېږي سیل وال کې موږ سره کم فنکشنز دي سیل وال موږ سره جوړ شوی د څه نه دی او سیل وال موږ سره یو کار څه کوي ټیک ده د هغې نه پس چې کوم د سیل او د هغې چې کوم ټایپس دي هغې په چیپټر کې سیل ممبرین هم ځان له یو ویست ټاپک دی چې هغه ډسکس کول ضروري دي څنګه چې موږ په سیل وال کې ډسکس کړو چې آیا موږ سره سیل وال کې بهر څه پریزنټ دي کم لیئرز پریزنټ دي څنګه پریزنټ دي ولې پریزنټ دي د کار څه دی دغه شانتې به موږ چې دی نو په سیل ممبرین کې دا خبره کوو سٹارټ کولو نه مخکې امپورټنټ په دې کې چې دی نو موږ سره فلویډ موزیک ماډل دی په سیل ممبرین کې یو فلویډ موزیک ماډل چې دی نو ډسکس شوی چې آیا دا سیل ممبرین اصل کې دی څنګه نو د هغې دپاره چې دی نو په بوک کې چې کوم ډایګرام جوړ شوی د هغه هم ښه دی خو د هغې د ټولو نه امپورټنټ چیز دا دی چې تاسو کله یو ټاپک کې زده کړئ بیا داسې یو ټاپک چې هغه مایکروسکوپي کي نو د هغې دپاره 3D انیمیټډ ویډیوز ډېر ضروري دي صحیح ده که نه اوس راځو سیل ممبرین ته ګوره سیل وال مونږ ووایو سیل او وال سیل یو ایریا ټیک ده چې زمونږ په باډي کې پریزنټ ده او د هغې نه ګیر چاپېره یو وال راتاو شوی د هغې ته څه ویلې کېږي سیل وال ورته ویلې کېږي ټیک ده دغه شانتې یو سیل ممبرین هم دی سیل ممبرین څه ته ویلې کېږي سیل خو الریډي چې دی نو موږ وپېژندو خو سیل ممبرین څه مطلب دی د ممبرین مطلب دی یو شیټ یو لیر چې هغه موږ سره د سیل نه راتاو شوی دی ټیک ده که نه نو دی د سیل ممبرین چې دی نو ویلې کېږي اوس د دې چې دی نو دې وخت به موږ پراپرټیز ډسکس کوو او بیا بلې غونډې کې دې سایډ ته راځو فنکشنز ته چې آیا دا سیل ممبرین چې کوم دی د دې پراپرټیز څه دي دا څنګه دی څه نه جوړ شوی دی ولې جوړ شوی دی او د کار چې دی نو بیا څه دی صحیح ده که نه اوس راځو بیا خبره ده سیل ممبرین ته ویلې کېږي آلسو کالډ پلازما ممبرین دې ته پلازما ممبرین هم ویلې کېږي صحیح ده دې ته پلازما ممبرین هم وایي سیل ممبرین ورته هم وایي اوس دې ځای کې خبره دا ده چې یو کس چې دی نو سیل ممبرین ډیفاین کړي اب څه وایي چې سیل ممبرین اور پلازما ممبرین از ا thin sheet like layer which present around the cell and which protects and which gives support to the cell دا موږ سره هغه کار کوي کم کار چې دی نو سیل وال کو خو د دې کې به داسې څه پراپرټیز چې دی نو پریزنټ وي چې هغه به د هغې نه لږ غوندې کې بدل وي نور باقي د هغې سپورټ سټرکچر او هغه چې څونه موږ خبرې هلته ډسکس کړې وي هغه به دلته هم چې دی نو پریزنټ وي صحیح ده اوس راځو څه ته اوس راځو دې ته چې پلازما ممبرین ورته هم ویلی شو دا موږ سره یو تین شیټ دی صحیح ده د پروټین او د لیپډز او د دې شیزونو نه جوړ شوی دی بیا به موږ څه خبره کوو چې آیا دا پروټین او لیپډز چې په دې کې پریزنټ دي که نه دا نو دا ولې پریزنټ دي د کار چې دی نو موږ سره څه دی بیا د ټولو نه امپورټنټ خبره دا چې آوټر موسټ لیئر دی په انیمل سیلز کې ګوره موږ سره دوه ټایپ آف سیل شو یو انیمل سیل شو او یو پلانټ سیل موږ چې دی نو اخلو یا بیکټیریل دا چې څونه هم دی صحیح ده نو اوس هغې کې دا خبره چې کم انیمل سیل دی کم چې هیومن سیل دی په هغې کې به دا آوټر موسټ لیئر وي آوټر موسټ لیئر څه مطلب دی چې که لیټ سي دا ما سره چې دی نو یو سیل دی ټیک ده نو د دې چې د ټولو نه بهرني کم یو پارټ دی هغې ته به موږ څه وایو آوټر موسټ لیئر او هغې ته به موږ وایو سیل ممبرین په سیل وال نه بینید دی پریزنټ دی په چا کې په پلانټس کې په بیکټیریاز کې به د هغې بینید پریزنټ دی دا خبره موږ الریډي چې دی نو ډسکس کړې وه چې کوم موږ سره سیل ممبرین یا پلازما ممبرین دی نو د دې د پاسه به ځان له یو بل شیټ چې هغې ته به سیل وال ویلې کېږي صحیح ده که نه نو په پلانټ سیلز کې په پروکاریوټیک سیلز کې به ما سره چې دی نو څه چل وي په هغې کې به دی بینید د سیل وال چې دی نو پریزنټ وي خو که ته د انیمل سیل خبره کې نو هلته به دی چې دی نو آوټر موسټ وي د ده نه بهر به د ده نه پس به بل لیر نه وي ښه اوس چې دی نو څه ته راشو اوس به راشو فلویډ موزیک ماډل ته ګوره فلویډ موزیک ماډل ته د تلو نه مخکې یو څو خبرې چې دی نو امپورټنټ دي چې آیا یو سیل وال چې جوړیږي یا یو سیل ممبرین جوړیږي په دې کې چې دا څونه هر څه پریزنټ دي دا ولې پریزنټ دي د ده کار څه دی صحیح ده نو لومبۍ به لږ غوندې کې فنکشنز ته چې دی نو راشو اوس دې ځای کې خبره دا ده که نه چې وټ از سلیکټیو پرمیبیلیټي سلیکټیو پرمیبیلیټي څه ته ویلې کېږي د دې یو فنکشن دی سلیکټیو پرمیبیلیټي چې دی به پرمیبل وي دی به خلکو له څه ورکوي دی به پرمیشنز ورکوي دا میان ځای مونږ همدې ته پرېښو چې دی کې به لږ غوندې کې دا څیزونه ډسکس کوو لومبۍ پوینټ مونږ سره څه دی سلیکټیو پرمیبیلیټي دوه ورډز دي په دې کې یو دی سلیکټیو او یو دی پرمیبل صحیح ده سلیکټیو مینز دا که نه چې دی به پکې سلیکټ کوي دی به څه سلیکټ کوي دی به آینز سلیکټ کوي دی به ریسپټر سلیکټ کوي دی به چې دی نو هارمونز چې دی نو سلیکټ کوي دی به نیورو ټرانسمیټر سلیکټ کوي اوس دې ځای کې خبره دا راله
چې آیا د هارمون څه ته ویل کېږي، کیمیکل سبسټانسز څه ته ویل کېږي، ایلیمنټ څه ته وایي، کمپاوند څه ته وایي. نو دا خبرې الریډي ستاسو په بوک کې چې دی نو ډسکس شوي دي، خو لږ غوندې کې دلته به نور هم ډسکس کوو. سلیکټیو پرمیبیلیټي مطلب دا که نه چې کوم مونږ سره فار ایگزامپل یو مونږ به چې دی نو واخلو چې کوم ایلیمنټس اینڈ کمپاونډز دي، لایک فار ایگزامپل کیلشیم واخلو، ټیک ده، پوټاشیم واخلو، صحیح ده. نو دی به دا سلیکشن کوي چې آیا لیټ سه یو سیل دی، ټیک ده، دا یو سیل دی او دلته کې چې دی نو دا ما سره سیل ممبرین دی، صحیح ده. نو دی به دا سرچ کوي چې آیا دلته کې ما سره دننه څه ضرورت دی نو چې هغه زه دننه پرېږدم، او چې کوم بهر تلو ضرورت دی نو چې هغه زه بهر پرېږدم. دې ته سلیکټیو پرمیبیلیټي ویل کېږي چې دی به هر یو شیز دننه نه پرېږدي یا هر یو شیز به د سیل نه بهر نه پرېږدي. دې ته یو بله خبره هم راځي، هغه ډسکس کوو چې سلیکټیو پرمیبیلیټي ولې چې دی نو پکار ده. سلیکټیو پرمیبیلیټي ځکه پکار ده چې هر یو شیز ته سیل ته دننه پرېږدي، نو د دې چې کوم کیمیکل پراپرټي ده، کیمیکل پراپرټي هغه به څه کېږي، هغه خرابېږي. لیټ سه یو سیل ته چې دی نو ته ډېر زیات کیلشیم وردن نه کړي نو د هغې هم نقصان دی، او که پوټاشیم وردن نه کړي د هغې هم نقصان دی. د دې آسان اگزامپل دا دی چې اوس یو کس چې دی نو فار ایگزامپل یو شیز لیټ سه مونږ به کیله واخلو، یو کس کیله راواخلي او هغه چې دی نو سمې ډېرې کیلې وخوري، نو په دې کیله کې څه پرزنټ دي، پوټاشیم پرزنټ دی. اوس لیټ سه د زړه چې دی نو یو بیمار کس دی، د زړه چې کوم بیمار کس دی هغه لپاره دا کیلې وغیره دا ښه نه بیکاز پوټاشیم دی پکې، چې کله پوټاشیم هغه ډېر زیات وخوري هغه په هارټ باندې چې دی نو اثر غورځوي، د هغه چې کوم هغه سیل دی هغه سلو کېږي، بیا هارټ پمپینګ چې دی نو نه کوي. نو دا هارټ پمپینګ ولې سټارټ نه شو، ولې ودرېده، بیکاز دا پوټاشیم آین دننه کړو. د پوټاشیم چې دی نو ما سره څه دی، د یو پوټاشیم یو خپل کار دی. نو دغه شان دی د هر یو ایلیمنټ، د هر یو سبسټانس، د هر یو آین چې دی د دې خپل کار دی. دی دا سوچ کوي چې آیا زما د سیل ته چې کم یو زه ممبرین یم نو کم یو شیز چې دی نو زه دننه پرېږدم، کم یو شیز چې دی نو زه بهر کړم. که لیټ سه زه یو زیات شیز چې دی نو دننه پرېږدم نو د هغې به هم نقصان وي، او چې یو دننه زه پرېږدم نو هغه به هم نقصان وي. یا دا یو پروسس سټارټ دی. لکه لیټ سه اوس چې دی نو زه تاسو ته ووایم چې یو ټیرریسټ راشي او هغه وایي چې یاره زه جي سکول ته دننه کېږم، نو چې کوم سیکیورټي ګارډ دی هغې سکول ته پرېږدي، صحیح ده، نو هغه د چا دپاره نقصان دی وي، کم چې هغه سکول دی ایز ا سیل به مونږ هغه سکول والو هغه دپاره نقصان دی او که نه دی، بالکل نقصان دی. دغه شانتې دی به سلیکټیو پرمیبیلیټي کوي چې یاره اصل کې دا اگزامپل مې تاسو دې لپاره درکړ چې یاره پوه شئ. باقي دی به کیلشیم هم الاو کوي، دی به پوټاشیم هم الاو کوي، دی به نور ارس هم الاو کوي، کلورایډ به هم الاو کوي، لږ لږ به الاو کوي چې کله پکاري ما سره سیل کې دننه څه سیګنل راځي. ها نو دا سلیکټیو پرمیبیلیټي شو، هر شیز به نه پرېږدي. لیټ سه بیکټیریا راغله نو دی به بیکټیریا پرېږدي، وایرس راغی دی به پرېږدي نه به پرېږدي، هغه هغوی بیا چې دی نو فایټ کوي، هغه سیل چې دی نو د هغې ممبرین خرابوي، په خپله بیا ریپلیکیټ کېږي، دننه ځي، هغه بیا یو بل پروسس دی. خو دلته مطلب دا دی چې دی به په خپلې طریقې سره آین سبسټانسز دا شیزونه به دننه پرېږدي او د چې کوم د سیل نه بهر پکار دي هغه د سیل نه بهر کوي. دا خو یو دا خبره شو، دا سلیکټیو پرمیبیلیټي خبر راله. اوس پر راشو اکټ ایز ا ریسپټر. ګوره لومبۍ خبره خو دا که نه چې واټ از ریسپټر. لکه ریسپټر اخر څه ته ویلي کېږي څه ته، نو ګوره ریسپټر په دې نوم کې چې دی نو موجود دی چې ریسیو. څه شي ریسیو؟ سیګنل ریسیوز. د څه شي سیګنلز؟ چې کم آوټ سایډ د سیل دي او چې کم ما سره ان سایډ د سیل دي. اوس په تاسو وایي چې یاره دا آوټ سایډ سیګنل به کسی او ان سایډ سیګنل به کسی، داسې لکه نیټورکینګ ټایپ غوندې کې، نو بالکل دا یو نیټورکینګ ټایپ دی. څنګه نیټورکینګ ټایپ دی چې که لیټ سه مونږ به یو اگزامپل واخلو چې هغې ته ویلي کېږي سیل ټو سیل انټریکشن. سیل ټو سیل انټریکشن څه ته وایي چې که زه لیټ سه دا یو سیل دی، ټیک ده، او دی کمیونیکیټ کوي بل سیل سره، صحیح ده که نه، دی کمیونیکیټ کوي بل سیل سره، نو دا یو سیل او دا یو سیل په منځ کې به چې دی نو څه پرزنټ وي، ریسپټرز به پرزنټ وي. اوس دا ریسپټرز به د کوم ځای نه راځي، دی باندې به خبرې اوس کوو، دی باندې به خبرې کوو. خو دا ریسپټرز دلته هم پرزنټ دي، د ده په دې سیل ممبرین کې پرزنټ دي او د ده په دې سیل ممبرین کې پرزنټ دي. نو چې دی کله یو بل سره خبرې کوي که نه، نو دی به څنګه کوي، دوی به ترو کیمیکل هارمونز خبرې کوي. اوس دې ځای کې خبر راغله چې واټ از هارمون، صحیح ده. نو هارمون مونږ څه ته وایو، هارمون مونږ سره یو هغه اکټ لایک ا میسنجر،
صحیح ده. دی به موږ سره ایز ا میسنجر چې دی نو کار کوي. ما که تاسو وګورئ نو موږ دې ځای کې په دې بک کې یو خبره چې دی نو لیکلې شوې ده که نه چې دې ځای کې یو خبره لیکلې شوې ده. اوس په زما چې دی نو راشي دا ده Membrane also act as a receptor site for recognizing hormones, neurotransmitter and other chemicals. اوس دغه خبره مونږ دلته ډیسکس کوله چې دا ریسپټر چې په کوم دلته پریزنټ دی ٹھیک ده دا ریسپټر به ما سره چې دی نو څه چل کوي دی به ما سره ریکګنایز کوي څه به ریکګنایز کوي هارمونز به ریکګنایز کوي ټیک ده. اوس هارمون څه ته ویل کېږي دې ځای کې کوېشن دا دی چې آیا هارمون چې دی نو څه ته ویل کېږي. نو ګوره زمونږ په باډي کې مختلف ټایپ اف هارمونز پریزنټ دي چې هغه ریلیز شي نو د هغې زمونږ په سیل باندې یو اثر وي دې ته هارمون وي. لکه زه به اوس یو اگزامپل درکړم انسولین. انسولین چې کله زمونږ د پینکریاز نه ریلیز کېږي نو د اثر څه وي دی به ما سره په ګلوکوز باندې اثر جوړوي دی به ګلوکوز باندې اثر کوي څه اثر به کوي چې ما سره به بریک ډاون کوي وټ ایور چې د څه اثر هم دی خو دی به ما سره څه کوي دی به یو اثر کوي او هغه اثر چې دی نو د پراپرټي ده او دا کم هارمون چې ریلیز کېږي او دی اثر کوي په یو سیل باندې په یو ارسه باندې نو دی به ریسیوینګ به د څه کوي د ریسپټر به چې دی نو ریسیوینګ کوي صحیح ده. نو اوس واپس پر راشو سلیکټیو پرمیبیلیټي په ده کې پریزنټ ده دی به الاو کوي څه به الاو کوي شیزونه به الاو کوي چې سیل ته دننه پرېږدم سیل نه بهر کم ټیک ده. دی چې کله دا سلیکټیو پرمیبیلیټي کوي نو دا دی ولې کوي د سیل د فایدې دپاره چې آیا زما سیل ته فایده شته نقصان شته که نشته. چې کله دی دا سیل سلیکټیو پرمیبیلیټي کوي نو د دې دپاره به ما سره ریسپټرز پریزنټ دي د سیل ته به څنګه پته لګي چې یاره د بهر نه چې دا شیز راغلی نو دا څه شیز دی. لکه لیټ سه یو کمرې ته یو کس راننوځي او زه یې پیژنم نه او ما سره تعارف نه کړی نو زه به یې څنګه پیژنم نشم پیژندی د مخ نه خو نشم پیژندی نو دی به څه چلي دی به راشي او دلته کې چې کوم ما سره ریسپټرز موجود دي که نه دا ریسپټرز به چې دی نو څه چلو کي دا سیګنل به ریسیو کي که لیټ سه کیلشیم راغلی وټ ایور چې سم راغلی دی دی به دا سیګنل ما سره ریسیو کی چې دی کله سیګنل ریسیو کی د آوټ ساید نه نو بیا به دی ډیسیژن اخلي نیوکلیس او هر یو شیز به ډیسیژن اخلي چې آیا مونږ به چې دی نو آیا څه چل به کوو دننه به چې دی نو دا شیز پرېږدو نه به یې پرېږدو. اوس دا ریسپټر چې کوم ما سره دی که نه د دې به څه ریسیو کوي دی به هارمونز ریلیز کوي نیورو ټرانسمیټرز به ریلیز کوي. هارمون څه شیز دی لکه انسولین. نیورو ټرانسمیټر څه شیز دی نیورو ټرانسمیټر ویل کېږي کم چې د نیورونز په ذریعه باندې کم میسیجز راځي کم چې هغه میسیجز راوړي ټیک ده هغه به ایز ا کیمیکل فارم کې وي ټیک ده. اوس دغه نیورو ټرانسمیټرز او هارمونز چې راځي نو دا به څوک ریکګنایز کوي د دې دپاره به یو کس ناست دی هغه سره به کتاب یا به وګوري هلکه دا خو دا یو نیورو ټرانسمیټر دی ښه لکه دې دننه پرېږده ښه دا لکه ما سره چې دی نو دا یو هارمون دی ښه لکه د ضرورت دی دې دننه پرېږده د ضرورت نشته مې پرېږده دغه شانتې دا مونږ سره چې دی نه هغه پروسس روان وي. نو چې کله هم ته سیل ممبرین ډیفاین کړې که نه نو دا خبرې پکې چې دی نو امپارټنټ دي په خبره باندې ورسېدې. اوس خبره راځو څه ته که دې کې څه کوېسچن نو هم وي ما نه به خامخا څه خبرې به پکې پاتې کېږي ځکه چې زه لیکچر تیاروم نو هغه ټایم کې زما ذهن بل شان دي چې کله زه خبره دلته سټارټ کړم نو خبرې به بل شان دي. که لیټ سه یو کوېسچن پاتې کېږي نو تاسو خامخا هغه کوېسچن هغه ټایم کلیر کوئ بیکاز هغه ټاپک کې چې کوېسچن پاتې شي بیا چې د یو میاشت بس ټاپک ته کښېنه بیا تا نه هېري کومنټ کې ووایه چې په کم ځای کې تا ته اساني ما نه تپوس وکړه ابه زه مکه ټایم چې دی نو کلیر کړم خامخا به ما نه دې کې خبرې پاتې کېږي. ها اوس په څه ته راشو اوس به راشو څه ته دې ته ممبرین ته په دې ممبرین کې ما څه پروټینز دي کاربوهایډریټس دي او لیپیډز دي. اوس دې یو ډایګرام ته به لږ غونډې کې راشو صحیح ده. ګوره ته به اوس څه چلو کې ته به یو آسان کار وکړي. آسان کار څه دی چې یو خو به 3D انیمیټډ ویډیو آف سیل ممبرین وګورې هسې چې ته سیل ورکې که نه نو ټول به ته راشي خو ته سپیسیفیکلی ورکه 3D انیمیټډ ویډیو آف سیل یا سیل ممبرین یا واټ ایور صحیح ده. بیا به ته انټرنیټ ته کښېنې او ته به لږ غوندې کې سرچ کې څه به سرچ کې ګوګل ته به لاړ شي what is the function of protein in our human body what is the function of carbohydrate in our human body what is the function of lipids in our human body what is the function of glucose in our human body دا څلور خبرې به ته چې دی نو څه چلو کې دا به ته
سرچ آوټ کړي. صحیح ده، سمپل یار دا تاسو اوس ویلی شم دلته، دا نه چې دا خبرې نه ډسکس کېږي، خو دا ټاپک بیا اصل کې بل اړخ ته چې دی نو لاړ شي او لږ غوندې کې به تاسو ځان دې سره هم فیمیلیئر کوئ چې په انټرنیټ باندې کم څیزونه د سرچ کولي دي، کم څیزونه د کتو دي، صرف ټیک ټاک انسټاګرام ان فیسبوک چې دی نو نه دی. که د هغې نه ته صحیح فایده اخلي ټیک ده، نه اخلي نقصان دی. نو ته به دا 4 کوېسچنې چې دی نو سرچ کړي، دا 4 کوېسچنې چې ته سرچ کړي تا ته به دا پته ولګي چې زموږ په دې باډي کې د دې کار څه دی. چې تا ته دا پته ولګي بیا به ته دا سرچ کړي چې what is the function of glycoprotein in our cell membrane یا what is the function of glycolipids in our cell membrane, what is the function of glycolipids in proteins and cholesterol of in the cell membrane. دا کوېسچنې به داسې سرچ کړي چې ته کله دا کوېسچنې سرچ کړي یو پیراګراف یو 3-4 لاینه به وګوري، تا ته به سمپل اندازه وشي. لومبې سانه خبر باته کوم، تاسو چې کوم کسان جیم کوئ ای پروټین چې دی نو ولې اخلئ، کم کسان چې فیټ لاس کوي هغوی ولې فیټ لاس چې دی نو اخلي، کم کسان چې ما سره د کولیسټرول چې دی نو کمی ولې چې دی نو کولیسټرول کمی. نو دا ټولې خبرې په دې کې رالي. اوس د دې نه پس مونږ سره چې دی نو څه راځي، اوس راځي د دې چې کوم مونږ سره پراپرټیز دی، آیا دا فلوید موزیک ماډل چې دی نو ما سره جوړ شوی څنګه، ولې جوړ شو او د دې چې دی نو کار څه. فلوید موزیک ماډل چې کوم دی دا ایکسیپټیبل دی، موسټلی ایکسیپټیبل دی. صحیح ده، ایکسیپټیبیلیټي مطلب دا چې د دې نه علاوه ما سره نورم چې دی نو ماډلز پیش شوي وو، هغه ماډل چې دی نو څه نه څه ریجکشن په هغې کې راغی، چې د هغې ریجکشن راغی نو پس یو ماډل راغی. اوس دې ځای کې خبره کوو چې آیا ما سره ماډل جوړ شوی څنګه دی. ګوره په دې کې چې دی نو ما سره څه څیزونه دي، په دې کې ما سره دي 3 څیزونه. یو ته به ویلې کېږي بلکې الریډي مونږ لیکلي دي، ممبرینز کې ما سره څه دي، پروټینز دي، کاربوهایډریټس دي او لیپډز دي. ټیک ده، په دې کې یو ته ویلې کېږي ګلایکولیپډ، صحیح ده، یو ته ویلې کېږي ګلایکو پروټین. د دې مطلب څه دی؟ سمپل د دې مطلب دا دی که نه چې کله سمپل پروټین یوازې پریزنټ یې ته به پروټین وایي، چې کله ورسره ګلوکوز یو ځای شي ته به څه وایي، ګلایکو پروټین. چې کله ما سره لیپډ ځان له پریزنټ دي نو لیپډ دی، او چې کله ګلایکو سره ګلوکوز سره یو ځای شي نو هغه به ګلایکو چې دی نو لیپډ شي. ښه، اوس دې ځای کې خبره دا راغله که نه چې دا ماډل د دې سیل ممبرین دا سټرکچر څنګه دی. نو د دې سیل ممبرین دا سټرکچر داسې دی که نه، د دې سیل ممبرین دا سټرکچر چې په دې کې به د پاسه داسې سټرکچر پریزنټ دی. دا داسې سټرکچر چې کوم پریزنټ دی دا مونږ سره څه څیز دی. ښه، یو سټرکچر به ما سره څه وي، یو سټرکچر به ما سره داسې لیئرز ټایپ وي. ټیک ده، الریډي دا جوړ شوی دی، خو دا ته زه سټیپ وایز کوم. صحیح ده، بیا به دلته کې چې دی نو لاندې ما سره دغه شانتې یو ایک ټایپ سټرکچر به چې دی نو جوړ وي. ښه، اوس په دې کې به چې دی نو ما سره دلته کې یو او دلته کې، صحیح ده، او د دې نه علاوه ما سره به مینس کې چې دی نو یو شیز پریزنټ وي. صحیح ده، اوس دا سټرکچر چې دی دا الریډي ستاسو په بوک کې چې دی نو شته دا. صحیح ده، دې یو دا وګورئ نو که تاسو وګورئ نو ګلایکولیپډز دي، پروټینز دي، ګلایکو پروټینز دي، او دا ټولې خبرې په دې کې چې دی نو راغلي. اوس دا دلته کې ډسکس کوو. ګوره دې ځای کې دې څه وایي چې ما سره څه پریزنټ دي، دلته کې ما سره دی پریزنټ ګلایکو پروټین. مطلب دا چې کم دی د پاسه پریزنټ دی د به څه ویلې کېږي، ګلایکو پروټین به ویلې کېږي. او دا دلته چې کم ما سره پریزنټ دی دا داسې دی ته به څه وایي، دی ته به ویلې کېږي ګلایکو لیپډز. صحیح ده. ښه، اوس به څه ته راشو، اوس به راشو لږ غوندې کې د دې د دنني سټرکچر ته، چې که تاسو دا ځای وګورئ که نه نو دا مونږ سره څه دي، دا پروټینز دي. صحیح ده. ښه، اوس څه پاتې شو، دلته کې کولیسټرول پاتې شو، دې ځای کې کولیسټرول پریزنټ دی. ښه جي، اوس دا څیزونه چې پریزنټ دي نو د دې آیا څه کار دی. نو سمپل الفاظو کې دا ته زه ریوایز کوم، دا خبرې ستاسو په لاست پیراګراف کې چې دی نو لیکلي دي په دې ځای کې چې دې څه وایي چې fluid mosaic model which is the most acceptable model. According to this model, cell membrane consists a lipid bilayer in which protein molecules float. څه مطلب دی چې لیپډ بایلیر چې کم تا سره پریزنټ دی. صحیح ده، لیپډ بایلیر کم یو دی، لیپډ بایلیر چې دی نو دې ته ویلې کېږي دا دوه نه دي، دې ته لیپډز
bilayer وي یو دا red layer او یو دا red layer دې ته څه وي lipid bilayer by means چې دوه او د lipid نه جوړ شوي دي صحیح ده که نه دا د lipids نه جوړ شوي دي نو دې دا وایي که نه وی ما سره څه present دی lipid bilayer in which protein molecule float صحیح ده فلوټ څه ته وایي تیرنا ته وایي سویمنګ ټایپ غونته کې چې هغه پکې داسې فلوټینګ کوي نو که ته وګورې نو د دې په منځ کې چې دی نو ما سره څه پروټین دي چې هغه فلوټینګ کوي تا سره او څه پروټین پکې داسې دي چې هغه فکس پراته دي صحیح ده نو دی هم دغه خبره کوي دا جمله د ټولو نه امپورټنټ خبره ده چې فلوټ اباؤټ وایټ سم stay embedded in the bilayer embedded څه ته ویل کېږي embedded دې ته وایي که نه چې هغه انختی وي ټیک ده چپک نه چې مونږ څه ته وایو هغه یو شیز کې انختی وي لکه لیټ سه embedded مونږ ووایو چې آیا دا چې دی نو lipid bilayer دی صحیح نه او په دې کې دا پروټین راغلی دی او دا دلته داسې کېږي فلوټینګ کوي صحیح ده نو دې ته به مونږ فلوټینګ پروټینز وایو او یو راغلی دی پکې داسې ورننوتی دی نو دې ته به embedded وایي صحیح ده ښه بیا وبسې څه وایي چې carbohydrate molecules are joined with the protein in the form of glycoprotein مطلب carbohydrate را یو ځای شوی دی هغه پروټین او لیپډ سره یو ځای شوی دی د هغې نه glycoprotein glycolipid چې دی نو جوړ شوی دی اوس دې ځای کې خبره دا راغله که نه چې موږ سره مختلف ټایپ اف هارمون دي لایک G6 پروټین کپل ریسپټرز دا مختلف موږ سره ریسپټر موجود دي په سیلز باندې زموږ په باډي کې چې دی نو پریزنټ اوس دې ځای کې خبره دا کوو که نه چې آیا موږ سره لیټ سه چې دا دونه هر څه پریزنټ دي نو د ده چې دی نو کار څه دی اوس سمپل الفاظو کې که زه ووایم که نه نو موږ سره د ټولو نه امپورټنټ چې کوم شیز دی هغه په دې کې پروټینز دي د هغې پروټین کار څه دی ایکټ ایز ا ریسپټر دا موږ د څه وایو structure جوړول شیپ جوړول دا هم امپورټنټ دی پروټیکشن هم امپورټنټ دی خو د ټولو نه امپورټنټ چې کوم د کار دی که نه په کار دی چې ما دلته کې لیکلی وي د ټولو نه امپورټنټ د چې کوم کار دی هغه سیل سیګنلینګ دی سیل سیګنلینګ کنټرول کول دا چې دی نو د چا کاري په دې کې موسټلی چې دی نو د پروټین کاري او د پروټین کار چې دی نه ما سره څه دی ایکټ ایز ا ریسپټر دی دی به ما سره ایز ا ریسپټر چې دی نو کار کوي څوک پروټین چې پروټین ایز ا ریسپټر کار کوي نو که زه پروټین د دې سیل ممبرین نه وباسم نو مطلب دا چې ریسپټر کار به څوک کوي نه به کېږي بیا هغه شانتې نو چې د ریسپټر کار نه کېږي نو ته به دا پته نه لګي چې کم یو شیز ما سره پرمیبل کول دي کم یو نه دي پرمیبل کول او څه چې دی نو کول دي څه نه دي کول نو د ټولو نه امپورټنټ کار پکې چې دی نو دغه شان دی بیا دغه شان دی پروټین دی لیپډ دی کاربوهایډریټ چې کوم پرزنټ دي د دې په سټرکچر او په شیپ کې چې دی نو کار دی د دې په سپورټ کې هم کار دی د دې چې دی نو ستا چې کوم دا فلویډ موزایک ماډل چې کوم یادي دا فلوټینګ چې کوي دا چې کوم اخوا دی خوا دا هر څه پرزنټ دي د دې هر یو چې دی نو همدغه په سټرکچر شیپ پروټیکشن کې چې دی نو کار دی د بهر چې کوم مونږ سره آوټ سایډ نه کوم هام راځي د هغې نه پروټیکشن کو کم چې د بهر نه یو شي د دننه نه سیل نه چې دی نو یو شیز بهر کول دی هغې کې چې دی نو کار کو نو دا ټولې خبرې بیا په څه کې چې دی نو راشي د دې ممبرین کې چې دا کوم څونه هر څه پریزنټ دي د دې خو د ټولو نه امپورټنټ خبره دا که نه چې که لیټ سې اوس تا د په سیل ممبرین باندې چې دی نو خبره راشي اوس آی ډونټ نو چې آیا سیل ممبرین باندې هر څنګه کوېسچن راغی زه به یو اګزامپل نه در کوم تا ته راغی واټ از سیل ممبرین صحیح ده نو ته به څه چلو کې ته به سمپل ووایې چې سیل ممبرین از آلسو کالډ پلازما ممبرین اینڈ اٹ از ا thin sheet of protein and lipids and carbohydrates صحیح ده thin layers of protein, lipids and carbohydrate. It is the outermost layer of the animal cell and the inner it is present in the inner side of the cell wall in the plant cell or prokaryotic cell. There are many functions of the cell membrane in which the first and the most important function is selective permeability. What is selective permeability? Selective permeability is that type of process in which the cell membrane will select the different ions, different hormones and different neurotransmitter to in and to go outside the cell body. Now the second function is how the selective permeability works. So the selective permeability will work by the help of receptors. And who will act as a receptor? The hormones, the proteins, carbohydrates and lipids which are present in the cell membrane will work as a receptor. Now what will the function of the receptor? So the function of the receptor is to recognize the hormones and neurotransmitter and any other chemical substances which will enter which will go outside the cell.
ها بیا به دینه پس څه خبره وکي بیا به ته دا وې چې all these functions are defined by the دې کې چې کوم نوم لیکل شوی دی چې آیا دا چې دی نو چا موږ سره ډیفاین کړی دي هغه به ته چې دی نو ډیفاین کړي او ته به څه وې چې all these functions are defined by the following scientist name دی ولیکو بیا به دا نه بس ولیکي چې یاره the function of the function that are performed by the cell membrane are defined by the دا یو Singer and Nicholas صحیح ده ما نیم نوم یې شو Singer and Nicholas and the function and the mechanism of action which is performed by the cell membrane are defined as like this. Okay, now the important thing in the last دا اصل کې زه انګلیش کې ځکه لګیم کنه ټول ټاپک مې په پښتو کې خو انګلیش کې ځکه لګیم چې ته کله په پیپر کې لیکي نو بیا به ته خامخا چې دی نو څه چل کې ته به انګلیش ته چې دی نه اړې so the function and the mechanism of action is there is a specific type of diagram which is mostly acceptable. Before this diagram there are many forms of cell membrane were noted down by the electron whatever the simple microscope. So there are certain types of proteins, lipids, cholesterol and different types of carbohydrates are also present in the cell membrane. بیا diagram جوړ کا هغه چې دینو لیبل کا او خبره ختمه لاست کې به ته څه ولیکي لاست کې به ته دا خبره ولیکي چې یاره cell membrane is the most important part of the cell because it will control it will bound it will support the cell کم اصل کې دا چې مونږ کله کولیسټرول وایو کنه نو په کولیسټرول نه سایټوپلازم او دا اورګانیلیز وایو نو بیا به تا ته خامخا پته لګي چې آیا دا هر څه چې کوم دلته کې دننه پرزنټ دي نو دا خو را کنټرول کړي چا دي دا خو د سیل ممبرین را کنټرول کړي نو دا ټول نه امپورټنت شي ما سره څه دی سیل ممبرین دی صحیح ده ان شاء الله چې په دې کې به اوس ګران خو ما د نه ښکاري چې وي به خو که لیټ سې ویم بیا هم چې دی نو تاسو تپوس کولی شئ په کومنټ سیکشن کې یا وټ ایور چې په کومه طریقه باندې چې دی نو کوئ سپیسیفیکلی سرچنګ آوټ کوئ او زه به تاسو په ځان باندې ډیپینډنټ کوم نه زه غواړم چې تاسو انډیپینډنټ شئ څنګه ما په لاست ویډیوز کې ویلو چې اے آی شته ګوګل شته هر څه شته په تا ته په هره ژبه کې میلاوي یو خبره زما دې ځای کې ذهن باندې کلیک شوه موسټلی مونږ ته ایشو څه وي د لینګویج یو شیز په انګلیش کې دی صحیح ده خو هغه زه بیا ډیفاین کوم زه پې ځان نشم پوهولی دې مطلب څه دی لکه لیټ سې زه تا ته په انګلیش کې یو ورډ ووایم او د هغې مطلب تاله نه درځي نه به ته ډیفاین کوې څنګه نشي ډیفاین کول ته به څه چل کوې ته به د هغې دپاره سمپل کار وکړې ګوګل ټرانسلیټ ته به لاړ شي هغه ورډ به واخلې او په ګوګل ټرانسلیټ کې به په انګلیش کې واچوې نو په اردو کې به ځان پوهولی شي اردو کې پوهوه که په پښتو کې به ځان پوهولی شي په پښتو کې که په عربۍ کې به پوهېږي په عربۍ کې واړوه د هغې مطلب د هغې ورډ په مطلب باندې ځان پوهېږي چې ته د مطلب لکه اوس لیټ سې زه دا دویم چې یاره بینیت د سیل وال اوس ته د بینیت په مطلب نه پوهېږي نو ته به د دې جمله باندې پوه شي نه که ته ګنټه لیکچر هم وګورې ته په دې نه پوهېږي صحیح نه نو چې بک کې ته یو شیز ګورې نو د هغې ته څه کوه د هغه ته ګوره چې آیا د دې مطلب څه دی د دې ورډ مطلب څه دی د دې کار څه دی د دا چې نه کوم ځای نه راغی د دې دلته کې چې دی نو څه مطلب جوړېږي نو دا ټولې خبرې انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به چې دی نو سایټوپلازم ډسکس کوو السلام علیکم